او حدیث مبارک کې راځي داسې حدیث ته د دې زمانې سره ډېر لګي دا حدیث مبارک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی ومن كانت الدنيا همه، چا چې د دنیا ژوند خپل مقصد وګرځاو، دنیوي ژوند دی دای مقصد وګرځاو چې زما د ژوند مقصد صرف دنیا ګټل دي، دته به الله تبارک وتعالی درې سزاګانې ورکوي. څو سزاګانې؟ درې سزاګانې. چا چې د خپل ژوند مقصد دنیا وګرځاو الله به د انسان ته درې سزاګانې ورکوي. یو سزا نغد په دنیا کې دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جعل الله فقره بین عینیه، الله تبارک وتعالی به د وړاندې غریبي ولیکي، بس د په قسمت کې به الله غریبي ولیکي. چا چې خپل ژوند مقصد دنیا وګرځاو کنه الله به د په تقدیر کې غریبي ولیکي، د مخې ته به غریبي منډه وي. غریبي څه شی دی؟ دا نه دا سړی به ارپتی وي، ارپتی دی به کروڑپتی وي، خو د سره به ټول عمر دا غم یو دا ټینشن به وسري چې په دې کار کې به تاوان وکم، کار مې ګټه ونه کړه، کار مې وړاندې لاندړو، کپنی مې ښه نه شوله، دکان مې ښه نه شو، روزګار مې ښه نه شو، دی به کروڑپتی وي خو د په ذهن کې به دقه یو خبره تاویږي چې کاروبار مې ترقي نه کوي او کاروبار مې مخکې نه ځي. دا ولې؟ ځکه چې الله تبارک وتعالی د وړاندې غریبي لیکلې ده، د به خوله به دقه الفاظ چې کار خوند نه کوي. چا چې د خپل ژوند مقصد دنیا وګرځاو یو سزا ورله دا ده. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وفرق علیه شملا، الله تبارک وتعالی به د کارونه تس نس کی، د کار به سمې نه خوري چې یو کار برابرې نو بل به ورته ورانیږي او چې بل برابرې نو بل به ورانیږي، د به ژوند ختم شي خو د کار به سم نشي، د کار به سمې ونه خوري. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او دا ډیره اهمه خبره ده، دا ډیره مهمه او اهم خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولم یأتیه من الدنیا الا ما قدر له، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې د ژوند مقصد صرف مال وګرځو دنیا کنه نو ځان ګناهګار کو، خود ته د دنیا نه سیوا نه ملایږي کم چې د تقدیر کې لیکل شوی، دته ملایږي اخ چې کم دل لیکل شوی ده، دی به ډېرې منډې ترړې وخي خو چې الله کومه دله لیکلې ده به اخ که ملاویږي، نو په مفتو کې ځان ګناهګار کو. او د دې حدیث مبارک دویمه حصه هغه داسې ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومن كانت الاخره، چا چې د خپل ژوند مقصد آخرت وګرځاو چې زه په خپل ژوند کې آخرت له تیارې وکم، زما د ژوند مقصد خبر له تیارې دی، آخرت له تیارې دی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وجعل الله عناءه فی قلبه، دا نغد انعام دی ښه. چا چې د دنیا نه ځان راون غوښتو او خپل سوچ آخرت ته متوجه کو، نبی علیہ السلام فرمایي الله به د زړه غني کی، زړه به مالدار کی، زړه به سکی مالدار کی، د سره به هیڅ شی نه، ته به تپوس کوي الکه د ژوند حالات څنګه روان دي، الحمدلله هر څه د هیڅ شی کمی نشته، د هیڅ شی کمی نشته. دی بر چا مال ته نه زیریږي، دی بر چا بنگلو ته نه زیریږي، دی بر چا گاډو ته نه زیریږي، د سره چې سدي دی به پاغي باندې شکر وباسي، سبب په وباسي شکر. حدیث مبارک کې راځي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کړی شو وی د دنیا د ټولو نه غټه خوشحالي پس کې ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی وی الله چې صدر کړي په دې شکر استل، الله چې صدر کړي وی باندې استل شکر استل، دا د ټولو نه غټه خوشحالي ده او راحت ده. په دنیا کې د ټولو نه ذلت او خفګان دا کم شی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلی د بل سیس ته قتل، د بل د سیز ارزو کول او هغې ته کتل، چېرې دا زما وینو یعنې چې داسې زما وینو، په خپل باندې صبر نه کول دا د زړه د دماغ لوی ټینشن دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي چا چې د ژوند مقصد آخرت وګرځو که نه الله به د زړه غني کړي، زړه به یې مالداره کړي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وجعل له شمله، الله تبارک وتعالی به د ټول کارونه سم کړي، د کارونه به الله تبارک وتعالی تنظیم کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی واتته الدنيا وهي راغمه، الله بدل مال هم ورکی او دا مال بدته ذلیلی، د مال به حیثیت هم د سره نه، الله بوله مال هم ورکی، پیسې به یي خو د سره به د پیسې حیثیت نه، خپل ایمان به پسې نه خرڅوي، هغه به کم دولتي د هغې پیسو به څه خواني، د هغې مال به څه خواني چې ته پسې ځان د ایمان اخلاص کړي.
مال خو هغه خوند کوي چې ستا سره ایمان هم شته، نیک عمل هم شته دی او مال در سره هم شته دی. نو نبی علیہ السلام فرمایي وایي څوک چې زړه په دنیا پورې نه لګي الله به له مال ورکړي او سره د ایمانه به ورکړي.